فخذي پتون زمان په پتون پروتو فسقلت علی فما دا پتون دومره درون شو حتی خفت ان ترد الفخذي ما زمان پتون مات نکی یعنی پتون عورت ته کدا یعنی عورت نه کدا عورت پینو هغه په به ولې کې خو د چا په عورت سره د جامونو په لاس نه ده لاس نو که پتون عورت وي نو دا هغه په پتون به ولې خپل پتون کې خو اما توی چې عورت خفیفه او غلیظه کې احناف فرق کوي د عورت خفیفه وته جایز ده چې سره د حجاب نه او د عورت غلیظه نه کناټي په پچا کې دی نه چې غي کې ولا کې نه همزنه اخون ابراهيم بعض علاقو د پښتنو دي لکه د مومندو علاقه نو سړي ته وایي کې نه کنه وی کناټي ولګاو ځکه ناس هم کناټي کې هودو ته وایي حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن سعيد بن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر چې خیبر دا خیبر په جنگ کې موږ ویلو نو چې موږ منځ کو التا پتیار کې منځ کو په اول وخت وصلينا صلاه الغداة بغلس عام منځ د غلس نو ځکه دغه د وخت کې د غلس یادې سبا منځ مکالتا پتیار کې نو به سید الکائنات سور شو بوخه او ابو طلحه سورو او زپا ابی طلحه پس سورو معنی سے بوئی دے پلندرو نو نبی کریم پا کسو دا خیبر کیو خروانه کرو او وین رکبتی لتمسو فخد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما کنڈے لگی دا حضور دا پتون سارا ثم حسر الازارہ لنگی کو لوک معلوم یعنی پتون سرگن شو حتی انی لانظر الى بیاض فخد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا حضور سپین پتون لیده نکه پتون عورت پینو سنگه بے پتون سرگنده خدا دلتا حسر راغله متعدی دا با بیاد اللہ راشی او پا مسلم که ان حسر لنگ پخپلا کولو شو ان حسر لازمی دی او حسر متعدی دی حوا سر لنگ خودی را خودی کنا ان حسر ان کشفا پخپلا سرگند شو او دلتا حسر دو سرگند شو نو د دې استدلال په حسره ده نه په انحصار فلما دخل القريه شاكري تنون قال الله اكبر خرب خيبر ان اذا نظرنا بساعه قوم فساء صباح المنظر قال حسره صدق قصه تیر شوه ده مساله په حسره اذا فخذك وخرج القوم الى اعمالهم قوم را وتقبلوا كاروتا فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني محمد والخميس محمد والأحكاري يعني الجيش قال فأصبناها عنوة من فزور باندې واغشت خیبر عام خیبر فجنگ غشت شوه فجمع السبيو بنديوان لا جمع شو فجاء دحية من خليفه كلبي راغي بقربان مال پکی او جنې راک وی خدلاس جنې والا فاخذ صفيه بنت حيي صفیه باندې لاس کې خو دلوي سردار لور او دلوي سردار شزینه او سردار او دقام یو بل سره راغی نبی کریم ته وی وی سیمتا د حیات صفیه ورکړه چې هغه د بنی قریظه او د سردار لور ده د حیی ابن اخطب او د بنی نذیر لا تصلح الا لك تاسل مناسب ده نو حضور مبارک پیراوی غواړي چې ربي غواړو ویلې دله نو حضور مبارک ورته بل وین زواله او مسلم کې راځي وو ویندې ورکړه نبی کریم د دې صحابه اعتراضات ختم کړ دغه چې نور ځل کې به مراتله چې دا سردار دل ورکړه چې موږ لا راګړ دمدا چې د دې جنې خاوند او پلار باندې قتل شو نو حضور مبارک د دې یو اکرام کول غوښتل او نبی کریم په دې طریقه با قبایل سره خپل ولي قائم کړ بل د حضور نکاحګان ټول په وحی الهی شوی دي ما ته ویلو صفی خوب لیدل یو مخکې دا مونږ ته یو استاد الته بیان کوم مونږ خیبر سره ناست د خیبر نه بار چې کوم ځای کې فوج پروت الته ناست نو استاد وی چې صفی به خوب لیدل او دا راغلم د کتابونو دا چې نبی کریم راوستنو دلته په مخ سترګې سره دا وشي وی دا ولې ودا خاون والے ولی ودا ستاسو تراتلون ما مخ کې خوب ولید خوب بینم چې د یثرب د طرفه د مدینه د طرفه جنوب د طرفه یو سپومه او خطه
او دا سی رازی زما پا دی غیق کی را پریوتا ناوی وا وی خاون تا می دا علوی نو خاون چه شرق شو چه پا دی دیو عالم وی تو خدا غوانه چه دی صرف اگا سردار ستا خاون سی دوبره پا تعبیر پیده دا ظالم بچه نو خاون دیم قتل شوی دی کنانه ابن ربینمو او حیی ابن اختم قتل شوی دی بنی قریظه پا خندق داوی نبی کریم چراغ مدینه ته زه وړه جینې وم نو پلار او تره مې کور ته راغلل نو پلار او تره مې وایي چې یاره دا سړی خو څنګه دی وایي دا خو هغه سړی دی چې زمونږ په کتابونو کې ذکر دی قسم دی دا پیغمبر دی حق وایي زه خو د کور جینې وم ورسه مې اورېده وایي څه به کوو وایي مونږ خو په ایمان نه وروړو بیا خو زمونږ مشري او هغه شکرانې ختمېږي یهود لکه د پیرانو پشان دي شکرانو تناستی تعویزگر او شکرانو والا وی بیا خو زمون شکرانه ختمه وی دا تی ما اوریدلو زلا وړو دا چې وینې لنډې کوتل تلاشه دی قبرونه خپل حجرو کې جوړ کړي دي دی پیرانو او هغه تناسه اینه جنگلی را توکړي خلک پیسې ورغوځي بیره غونډای دغه د آمدن ذریعہ نور مشتا خودی زناور دغه تناسه الکه قبرونه خدا آمدن ذریعہ نه ده نو دغه شان يهوديان شکرانو تناسه نو خدا خو یقینا هغه پیغمبر دی ایمان بنو زمو خو بیا دغه ټول ختمي آمدن هم ختمي دا چې پسقات زور کوي دا د مړي د خیر لپاره نه کوي چې مړي د فایده ورسي دا د چا لپاره کوي د حضرت خیټه لپاره یا لیډران چې دا چغې وي د حکومت خلاف او غریب استا لپاره غریب استا الکه ته غریبې زناوره او وطن جوړو نو غریب نمرا خپل خیټه داسې کې غریب استا لپاره ذکر په ټول جهان کې غریب خیټه ده او زه په وطن آباد کوم وطن خپلې بنګلې ته دا پاکستان لیډران او جاهلان حماما او دا بے علم پیران دا ټول لوالو لید قال فاصم نو سید الکائنات چې دا بیبي واغشتا چې نور صحابه او دا غزنه نو باسي دا خو تبیس او حضور دا کرام او تشریف کو او په دې طریقې يهود سره خپل ولي قائم کړه ځکه چې د یو قوم جنې وادي په یو سردار ناغه قوم فخر کوي هغه زموږ زوم دی مونږ سره خپل ولي ده د غریب سړي په لور څوک دومره فخر نه کوي خو چې د سردار لور په یو قوم کې وادي نو خلک وي زموږ خپل نو اکثر د سردارانو سره خپل ولي په دې قائمه کړې ده چې دعوت او تبلیغ سلسله کولول نو فتزوجها واده کړه ثابت انستوي ابا حمزه مہر یې سور کړو قال نفسها اتقها مہر یې داو چې اعتاق وکړه دا د نبی کریم خصوصیت د دې مسلې براش وتزوجها حتى اذا كان بالتاريخ چې پلار شو استبراء به حیضت ضروریو ځکه چې شادي شوه نو التفاق شو صد صحابات چې ورسېدل فجهزتها له ام سلمہ نبی ام سلمہ ولا تیار کنا وکړه سرمره ولا غړک جامې بدل کړه تجهیز تیارولو ته وي فحدثها له من الليل نبی کریم ته د شپې بوتله ليله العروس فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا سبا نبی کریم دلها ناوي شوه عروس او عروسه دوړ خود ته وي چې مراد دي ناوي دلها ور دلها فقال من كان عنده شيء دا ولیمه نبی کریم چې چا کرسی چا سرسی په سفر کې راوړل مبسطه نه تا او د سرمنه درستخانی ورک نو چا راوړل قجوره چا راوړل غوړی او چا راوړل ستوان فحاسو حسن دا غینه یو مرکب الوا جوړ کړ دغه غوړی او قجوره او ستوان ویلل نو دینه حس جوړ شو حس الوا ته لکه چوری پشان فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور وليمة شو سمرا آسانه وليمة او درې ورځې هلته تېرې کړه دلته مقصد دا و چې د حضور لنګ
هغه څرګند کړی دی. نو معلومه دا شوه چې پتون عورت نه دی. عمر ته وایي نه حسر راغلی په خپله لنګ څرګند شوی. ابام فی کم تصلی المرأة من الثياب، ښځه به څومره جامې اغوندي. دا یاد لرئ چې عادت ضروري نه دی په جامو کې، ستر د بدن ضروري دی. نو که یو ښځینۍ او ساړي یې چولي، ساړي زموږ وطن کې یو لوی څادرې، نو هغه نه لنګ مو وایي، کمیس هم ترې راته وکړي ځان نه او سر نه هم راته وکړي. هندوستان جامه ده دا اصلي، پنجاب کې ډېره مستعمله ساړي ورته وایي، لوی اوږد کپړی لاندې هم راته وکړي، کمیس بدن نه هم راته وکړي او لپټه هم ترې جوړه کړي ساړي. نو دی وایي وقال اکرمه تابعی دی، فقیه دی، لوارت جسدها فی ثوب جاده، که یو شیزینې په یو کپړه کې بدن پټ کړي نو ټیک ده، ځکه د بدن پټول ضروري دی، شمیر د جامو ضروري نه دی. مخ او لاسونه عورت نه دی د مانځه دپاره، او د خلقو نه ګورې عورت ښځه به مخ خلقو ته نه څرګندوي او مانځه کې د خیر څرګند وي. نو یو عورت د منځ شو، یو عورت د عیون الناس نشو، د خلقو د سترګو نه خو به مخ هم پټوي، ځکه مخ مظهر د حسن و جمال دی او عشق او محبت ټول له مخ نه جوړېږي. او مانځه کې به یې مخ څرګند دی. نو که کور ولاړی مخ به یې څرګند دی، او که په لاره ګرځي نو مخ باندې به حجاب راکړي. نو بعضې مولیان عربو کې اسادګانې وي چې مخ عورت نه دی، نو خیر دی مخ ته څرګند ګرځي. نو ښځو مخونه څرګند دي. یو غیر مقلد مولا هم دا فتوی ورکوله. حال دا چې مخ ټیک ته عورت د مون نه دی، خو عورت د عیونو د خلقو نه دی، محجوب بی. ولیدنین علیهن من جلابیبهن، ښځې څادرونه په مخ راز وړاندې. مثل ابو اليمن قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عروة بن عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. دا په اوقاتو کې موږ وایي په ترمذي کې سبا مونږ به کوو، ښځې به راغلې وي نو چې تلې به متلفعات فی مروطهن، ځان به یې پټ کړی په څادر کې. نو معلومه ده چې یو څادرونه به یې چولي، مر څادر ته وایي د شړۍ برګې. ثم یرجین الی بیوتهن ما یعرفهن احد، کور ته بتلې ابا خو چې په څادر کې پټې، خو مونږ هم په څادر کې کړی که ابا من الله صلی الله فی صوب له علام ونظر الى علمها، که یو سړی مونږ کوي په جامو کې او جامو کې نخي، نو قصدن به دی نخو ته نه ګوري، مونږ یې مکروه کېږي، اشتغال بغیر الله به نه کوي، او که اتفاقا یې په نظر ولګي نو خیر دی. علم نخو ته وایي ګلونو ته. حدثنا احمد بن يوسف قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا مشابه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، یو ځلې په یو څادر کې مونځ کړو، لها علام پای کې ګلونه نخې، فنظر الى علامها، د هغې په نخو یې نظر شو، نظرة یو ځل داسې اتفاقا چې فارغ شو، یو څه دا خمیسه مې ابي جهم ته، دا ابي جهم یو صحابي دی، هغه له رالېږلې وه په هدیه کې، وي د هغه له یو څه واتونه بی انبجانیت ابی جهم، انبجانیت روڑے، انبجانیت سادرو کاغانے خڑ پٹوئی کاغان کی جوڑے گی، انبجانیت سادہ او ابلن حدارا. نو منځ پکې روا کړی دی، ځکه منځ خو که منځ عاده نه کړی، خو ګلدار یې خوښه نه کړی، دا یو څه او مالت ساده روڑے، ساده قیمت کمو او د ګلدار زیاتو، او ساده ځکه یادی چې خپه نشي چې ماته خپل هدیه واپس کړه، وی خیر دی دا قیمتي ونه یو څه امانت ساده. یو ابو جهم دا مهاجر دی تاجر د کپړو، او یو ابي جهم دی تیمم کې چې ذکر دی او ستره کې هغه سواری دی او زمیندار دی. فإنها على حتم أن فن الصلاة، زين په مانځ کې مشغوله او ساتلم. معلومه ده چې هغه تصورات او هغه طرف ته اوریدل چې د مون توجه بدله کی، دا شریعت نه خوښي. وقال شمرة نبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها، ما دا غي ګلونو ته خیال لا، وانا في الصلاه فخاف ان يفتنني، ما چې په فتنه کې مې مبتلا نه کی، یعنی ټول سوچ مې دې ګلونو ته لار نشي. الکه دا سړی ودرس تهجد مونږ کړل سره نش کېنه.
با من صلی فی فروج حریر ثم نداه که سړی په فروج د ریخم په کمیس کې مونږ کړي به وباسي، یعنی ریخم کې مونږ کې خو هغه وخت کې جایز فروج هغه کمیس ته و چې دلته دغه وي شلې دلواله او درع شاته او کمیس دا یو کمیس شو یو فروج شو یو درع شو، کمیس ته مخه ته ګریوان او فروج ته په وګوي او درع چې په شای ګریوان. اوس خدای د موږ وطن کې په شا باندې ګریوانونه جوړای. ها باب ان صلى في صوم مسلم که سړي په داسې جامو کې منځو کې چای کې د صلیب نه خي او تصاویر یا تصاویری هل تفسد صلاته منځ ماتيږي او کنه حکم یې په اونک و ما انها من ذلك ودین من را. نو علما وايي منځ خو نه ماتيږي او که تصویر د سجدي په ځای وي یا مخې ته نو منځ مکروه تحریمی دی، او که سجدي دا په طرف یمین یسار وي د سترګې په ګوټ ښکاري نو مونږ مکروه تنزیهي دی، او که شاته وي یا د خپو د لاندې وي نو مونږ جایز دی. د دې وجه نه تفصیل دی پکې، که تصویر د سجدې په ځای راځي یا مخې ته راځي نو مونږ مکروه تحریمي دی، که یمین او یسار ته نو مونږ مکروه تنزیهي دی، او که د خپو د لاندې یا شاته په نظر نه راځي نو مونږ جایز دی. نو د په ځکه وایي چې که داسې مونځ یې وکړو نو مونځ یې ماتېږي که نه، خو منع راغلی ده. تقسیم علی الحالات ته اشاره کوي. نبی کریم راغی مونځ کوي کور نو کان کرام لعائشة د عائشې بیبي یو پرده وه سترت بی جانب بیتها پټ کړو په طرف د کوټې. ورې ستاسو خیالي بعض غریبانان کورونه د المارو غزینې جوړ کړي دي ته څه وایي ډور هو ورونه ورتنی نو پای کپڑا ځوړند کی چې دنه کې پکې سي چخکاری نه یا د کور یو طرف کمزوري نو پای پرده ځوړند کی. نو دغه شان عائشې بیبي یو پرده ځوړند کړو د کور په یو طرف کې خو په تاخ پن کړو یې خراب دیوال په پټ کړو هغه پرده باندې تصویرونه. نو نبی کریم وای امیت ان کرامه کې دا پرده دې لرکا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته د دې دا تصویرونه ما ته مخه ته کېدل په مانځ کې معنی ته وکړه. ابا من صلى في فروج حرير کچا درې خم په کمیس کې منځ کو به وکړه یعنی منځ خوشی به دي خو غوړه نه دا هغه وخت کې حضور منځ کړو چې رخم بندو نو چا ولا هدیه کې راوړو کمیس درې خم منځ یو کو خو خوښ نه کړ. اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير سيد الكائنات لكمس رخم راغلو فلبسوه فصلى فيه ثم نصرف فارشو فنداه نزعا شديدا مزرف اخك كالكاره له لكبت غني وقال لا ينبغي هذا للمتقين المتقين ظفر داخلنا. عباب في الثوب الاحمر خير بس رجع ما کی مسکن سری جامع کی زمون علماء پنځه اقوال وي یو کی سنت وي بلکې مستحب وي بلکې جائز وي بلکې مکروه تنزیه بلکې مکروه تحریمی. سیدا کټول سروي او داسې سروي چې د خود د رنگ په شان دی لکه ګلابي رنگ نو دې کې مز مکروه دی. او که چا مټنه سره لکه د برستنې د رنگ په شان ناغم مباح دی. او که برګي سره کپړې نه خې پکې توري پکې شنینه به غوړه دی ځکه نبی کریم پسره جامه کې مز کړی دی خالص سره نه و برګاو یمنی صادرونه نو هغه تور پټای سره پټای شنه پټای زیړه پټای په سور رنگ چونکه ښکاری د لره نه نو تعبیر ته پسره شي کنه خالص سره نه من امراغله سور پټکی راغله د سره پټ ټوپه او خالص سره شریعت نه خوخای او به خصوصا هغه سره چې مشابهت خود سره دی لکه ګلابي رنگ او چا مټن سره لکه د بلستن د مخ پشا بلستن پیژنه او مخ اوس خلکو بلستن په خو د پټوانه و. باب في الثوب الاحمر دي فجواز باب دي. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عمر بن عبد الله عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء مولد حضور مبارک په یو خیمه سره کې دا په حج کې د سرمنه خیمه وا ورایت بلال اخذ وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور د چار نامو بیر واغشته او خلق ورمنډ کړي چابا او به تر واغشته مخ باندې به ومګل چاته چې بورون نه رسیدي نو د بل صحابي د لون لاس باندې به لا سن راخک او بلال مولد چې عنازه ولا ګولا شل نیزه
کې خو د ویدرو د سترې په شکل او خخ کړه او حضور مبارک او فی حلة حمراء سره جوړه غوسته و لاندې لنګ او د پاس صادر مشمرا لنګ اوچتو خو دا براشه په ترمذی کې سفیان سے وین او حبره دا حبره وا حبره برګه ته و خالص سره نه ها د سفیان تفسیر دی په ترمذی شریف صلی الی العندا ان یزید مخامخ ولانو دو رکعات منځ کو خلق او ساروی دا غینه مخ کې تیرې دل بس پوښ مرتبه سره درې قسم شو کدا سي سروي چې مشابهت د رنگ د خوځي نو مکروه دی او که خالص سروي چې هغه مشابهت د خود سره نه راځي نو مباح دی او که برګي نه به غوړه دی ځکه نبی کریم استعمال کړه د نبی کریم دا جوړه چې وا خالص سره نه وا دا برګ سره پس منظر راتو خای الکه د دې کتاب سره څه تعلق شته مشرف نه تاسو کې چې تاسو پس منظر سره مشرفه پس او دا اوربه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا يصلى على الجمد والقناطير وإن جرى تحتها بول أو فوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام وسبل ابن عمر على الثلج محدثین کرام دا هر هغه شي کې ذکر کول غواړي چې کوم د حضور نه راغلي په حدیثو کې یوا دیم بعض مسائل ته اشاره کوي دلته یو اهمه مسئله ته اشاره کوي مسئله دا ده چې سجده مباشرتا پس مکه ضروری ده کنه ده ضروری نشیگان وی علیهم ما استحقهم او بعض شاذ ملیان زمون په علی حق کې نقل الله چې سجده په پس مکه کې یا پاغه شي چې جنس تزمکه نه لکه واخه ما په قالین په لرګي په دې سجده نه وي شیگان بدلی ځان سره ټیکې ګرځي په خاوره مسکه سجده کوي او بیا د کربلا خاوره ګرځي اغي کربلا د بیت الله شریف نه غوړه غني او اخر زمانہ کې په کوفه قبله ګرځي د مسلمانانو چې امام غائب راشي نو دی په دې باب کې دا ثابتور غواړي چې پزمکه باندې مباشرتاً سجده ضروری نه ده هغه شی چې پزمکه باندې پروتي او پاکي پاغه سجده کیږي لکه لرګي وي اوس په نه کلک وره پولی کاټي کلک خو سجده د پاره درې سيزونه ضروری دي وضع د جبهه طرح د جبهه او استقرار د جبهه چې پزمکه کې دي تنده او طرح معنا دا چې لاسونه سس کې په خپل پیټینګ شي او استقرار پیراشي کدا شي باندې سجده وکړي چې هغه رواني لکه سپرینګي کټ او سجده په کې هغه رواني پدې سجده نه کوي یا د غنمو پرشه سجده ولګي یا بدون کې وره نرمه او هغه مسلسل روانه نه پاره سجده نه کوي نو سجده د پاره وسه د جبهه طرح د جبهه او استقرار د جبهه ضروری دی تندې کې او سس کې لاس پخپله دا څه وځو چې کلاس میټینګ خو په واکم سجده کول شم نه لاس سس کې او تندې دی ودري او قرار پیونه سي فرحمانه سستول لاسم تندې په ورده نو کدا څه کټي چې هغه خوځي را خوځي په دغه سره او استقرار پینې نسینای باندې منکه او کدا سے کلک کټی چې سجده په ولا ګول او درې ده به حقیقت نه زینو به په سجده کې استقرار ضروری دی ښا وضع او طه او استقرار او زمونږ احنافي په اور نه کې دی په اور ذکر کې نو چې اور نرمه تازه شي پاغه خلک دا غنمو درشه مثال دی کوورم لیدلی پاغه استقرار د جبهه نه راځي او کوور کلک شي منجمد شي کنګل ته جوړ شي یا مبلتی پاغه خور پرته اینو به پکی
نو باب الصلاة فی السطوح پچت باندې منځ کول شي، والمنبر منبر د پاسم کول شي، والخشب په لرګو کول شي. لرګي ماده ده، منبر ته هيئت. امام بخاری وای ولم يره دې د فقها اقوال نقل کوي د تابعین او د فقها، دا ای کلام حجت ته زمونږ د بارا. ولم يره الحسن باسن يصلى على الجماعه. حسن بصری وای که سړی په کنګل منځ کې، کنګل دا منجمد ورته وای، والخنافير په پلونو وانجرا تحتها بور، اگر چې لاندې ته امتیاز روانه، غټ پل لاندې ته امتیاز وینه روانه، او فوقها یا په بر رواني بر په تیر شي، و امامها یا امان مخکی خطه پاغې نه ولا. اذا كان بينهما ستره، تستو دا غي په منځ کې ستره وی حائل. وصلى ابو هريره على ظهر المسجد، دا یو بل جزئیه ته اشاره کوي. د جمعات د پاسه مون څنګه ده، بعض فقها وای مکروه ده، او هغه کراهت د منځ د وجه نه وای، هغه د اطلاع علی عورات الناس د وجه نه وای چې جمعات چت مخې جبې ضرورت، او که جمعات نه چاپیره دیوالی دویم چتی نه کې څه اختلاف نشته. نو او سړی په جمعات چت ته پاسه ودرېږي شي امام لاندې ده، او چې علم د انتقالات د امام در ترازی نو تور پسې منځ کولای شي. وصلى ابو هريره على ظهر المسجد بصلاه الامام، امام پسې منځ کوي او د جمعات په چت ولاو. وصلى ابن عمر على السلف، ابن عمر سے په اور منځ کړي بخارا ته تلو جهاد کې، ها اور مبلته وا کلاکه شي نرمه تازه نه په تازه خو استقرار ناراضي، لکه د غنمو یا د جوار وشه. نو دا سلجو په مبلتو کلکو خورا په پروت دی، غرونو کې وره کلکش که کلام تلاله په غرونو وره پرتی اوسم، نو به په دغه تبرونی وای او وروړي، نو چې دا سکلکه وره چې په تبر والی کی ما خو کلکه د باغې سجده کیږي، او که تازه ورلی شي الکه د روجو پشان وری کوم لیدلی، او د روجو پشان په مجموع کې خلق وروړي، په هغه سجده کې قرار ده او جبهه ناراضي، په هغه سجده نه کیږي. حدثنا ابن حديث تقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو عازم قال سالوا سعد بن سعد الساعدي. سعد بن سعد الساعدي اخري صحابي دی چې په مدینه منوره کې وفات شوی دی. نو دی ورځ ناستو چاته تاسو کو دا منبر د مصطفی د سشي نه جوړ دی، منبر دغه وخت. فقال ما هي الناس اعلم به مني ما بقي، دی وخت کې زمانه زیات خبردار د دې څوک نشته. دا تکبر او د ریا د وجه نه وای، دا د اطمینان د مخاطبین او د شاګردانو لپاره و چې ما ته معلوم دی، یعنی زبرته چې شمدید خبر او کوم. مقصد اطمینان د مخاطبین وی ښا ریاکاری نی. هو من اصل الغابه، دا غزونه د غابه، غابه علاقه ده احد نشاطه زنگل بام الته غزونه او زنگلی طرفا او اصل غسته وي، غس پیژنه کنه اردو کې ورته جاوم وای. فلان عمله فلان کی مری جوړ کړو باخوم دا نوم ده یا مې مولا فلان ته فلان کې انصاری عائشه دا نوم مولا غلام. هغه نبی کریم ته حضور مبارک وی سیب کې یو منبر د الله جوړ کوم ته پوښتنه ناس دي، نو څنګه ده په هغه خانه ډیره بیا هغه نه رشیو، ځکه نبی کریم دا څه خاص توجه ورنکړ. بیا ورته هغه یاد کوي هغه منبر د جوړ ک وی نسب وی خزه جوړ ک. سید الکائنات وقام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، او حضور مام د غزونو یو دوا دا د مدینه منوره د غز پرتوغاف دکی وروړو. یو می استاد صاحب لور کې لاهور کې یو ما سره اوسه پر را سره ځان سره محفوظ ساتم، لکه دا غابینه چې کومه غابینه د حضور مبارک منبر جوړ شو. دا چې جیبی منبر درې پات کیو، نو چې ابو بکر صدیق خلیفہ شونه دی په دیم باندې کې ناس په دریم نه کې ناس، چې به حضرت عمر فاروق خلیفہ شونه په دریم کې ناس، نو چې به حضرت عثمان شنو درې پات کیو، حیران هغه لار په بارا کې ناس.
د خلق ورته برند برندو کتل وی زه پیم په تاسو خو زه ځکه کېناستم که په دیم ناستم نو خلقو به د ځان د ابوبکر صاحب سره برابر کړي که په دریم ناستم خلقو به چې د ځان د عمر صاحب سره برابر کړي او په اول ځکه کېناستم چې د یو مسلمان زړه کې دا نه راځي چې امتي ځان د پیغمبر سره برابر ګڼي نو ځکه زه په اول کېناستم بے نور و بادشاہانو احتراما هغه سره نور پاک کی او ځای کړ نو لاندې پاک کې به کېناستل په بره باندې کېناست 650 هجری پورې دا منبر پروت یو ځل حضرت معاویه صاحب خلیفه شوی دا منبر د مشت او ځکه هغه دارالخلافه شو چې هغه ته چې اراده وکړه ورګه زو وړل بلوزرا بلدر پرې کوته نو 650 هجری کې په مسیح نبوي کې اور لګیدل په خوا خو تیلو زیتون بجلی خو نه او جماعت د لرګیو د شپې لګېدل او چاته ډیور روانه شو مدینه ټول خلک راووته خو هغه وخت کې خدا نوې نظام نو په منګو په دغه څه کېده نو 650 هجری کې مسجد نبوي کې منبر سوځیدل د 600 کال مسلمانانو محفوظ سات ودا منبر چې جوړ شو اول با یو ستنه ته بیډه واله وا اوستوانه حنانا انو جمعه پر ورته دا منبر کې خو دې شو په منبر کې ناس او د ستنه نه جړه چغه شوروش وقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم حين عمل ادرید په نبی کریم چې کوم وخت جوړ شو ووضع کې خو دې شو فاستقبل القبلة قبلة مخه وكبر وقام الناس خلفه خلف فسرست ولا فقرا وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القهقرا فمنبر د پاس ولا پړم بي پات نو شاته شو بیا یعنی یو طرف ته شو فسجد على الارض قیام د منبر د پاسو دړم بي پات کې د پاس او سجده د پاره مراخ کته شو لکه منبر باندې خو سجده نه کیږي ثم عاد على المنبر باب منبر ته ورخت ثم قرا ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع قهقرا بیا واپس کته شو حتى سجد بالارفع على شانه دا معامله د دوا د مقصد دا چې د لرګي د پاسه نبی کریم مسکړه دا مونږه تعلیم د پاره کو اوچت شروع چې ماته ګوري او زما مونږ زدکی دا زمنن خبره ده علی ابن عبد الله المدینی او امام احمد صاحب دواړه استادان د امام بخاری او دا دواړه شاګردان د سفیان ابن عیینه دي او سفیان ابن عیینه خصوصي شاګرد د امام ابو حنیفه دی او امام محدث جوړ کړی امام ابو حنیفه دی عقدنی للتحديث ابو حنیفه زه محدث کړی ابو حنیفه نو علی ابن مدینی د امام احمد سے به اشنا د دین خدا سے معلومی کی امام لګوچتی د قوم نه نماز کیږي بیا او کنه استاد زمونږ استاد سفیان ابن عیینه نه بعد د دې مسلې تاسو کېدم او دا حدیث به ورته په دلیل کې پیش کوتا تی نه دی اورېدلې ما تی نه دی اورېدلې دا زمونږ خبردار دا چې امام کوچتی د قوم نه څنګه ده کله نامه پورې فرقي یعنی عرف کې هغه ته فرق وای امام بزان له نو درېږي پوچت زه سرور بور سره سوک درېږي دلته پوچت ولار ده خو تعلیم د امت ته پاره ولار او دا عمل چې پکړه دا عمل قلیل او زکه په یو قدم برا کوش نو په دې مون فاسدیږي نه امام بزان له چت دې کې نه کې چا بعض خلق په حضرت عثمان اعتراضات کوي یو پکې دا چې حضرت عثمان پړم دی پات کې ودرې درو ده خو نه نا عالم مرته ده خو پرستاسو د بادشاہانو لپاره رسول الله کې خونه کس بکه کې بکې ناشته ا منبر بکه مې پورې ختم ده خو احسان کړی د تاسو
نو دا ضمناً خبر راغله. قال ابو عبد الله یو نقطه غلطه لیکل شوی ده، نو خیال کړئ. قال ابو عبد الله امام بخاری وای قال علي بن عبد الله، علي بن عبد الله مديني زما استاد ما ته یو ځل وی سالني احمد بن حنبل عن هذا الحديث، ما تخپل دوست مرګري امام احمد سے د دې حدیث تپوس کړي. قال نو ما ته وای دا ګف علي مديني دا صحیح نه ده ښا. قال وی امام احمد ما نه دا تپوس کړي، انما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على من الناس فلا باس ان يكون الامام على من الناس بهذا الحديث. دین خو زما د سوال مقصد دا نه چې سید الکائنات لګوچت مو د خلقونه، نو کې امام لګوچتی نو دا جایز نه. نو قال امام بخاری وای د علی بن مدینه نقل کوي چې هغه وی فقلت ما ورته وی فن سفیان بن عیینه کان یسأل عن هذا كثيرا، زمون د استاد نه خبره دې مسلې دې ته پوس کېده. فلم تسمعه منه تعالی نه دی اورېدنه. قال لا وینا دا لنبی چې قال گفت علی بن مدینی دا نقطه سینه ده ها، گفت امام احمد او د دې دویم قلت سره دا علی بن عبد الله مدینی جوړیږي. دو قلتو ده کنه. نو به فارسی کې چې لیکل دي چې گفت اخو علی بن مدینی روانه ما په کتاب کې د مدرسې په کتاب کې به تصرف نه کوي ها، ځان سره تصرف کوي. که مصر لیکه که شعر لیکه که لوبي لیکه او د مدرسې په کتاب کې باندې لیکه تصیب هم نه کار. زنده وقف کې تصرف کني. تاسو ته صرف د کتو د مطالعه اجازه ته، د لیکلو اجازه درته نشته. دا محمد دا ضمناً مارتوي یو ضمناً خبر رااله. دا بعض خبره په حاشیو لیکلې چې ته با جوړ مولا کابل مولا اصل کتاب ترا کو ذکر دي. یعنی دا حاشیه خبره. احمد سے خپل دوست علی ته وای د دې حدیث نه معلومیږي چې امام کوچتی د قومونو نماز کیږي او کنه. زموږ استاد تا تیار نه دي چې خلق به تاسو کو هغه ورته کې امام له کوچتی خیر دی او دا حدیث به په دلیل کې پیش کړي. ور عام فقها نه وای امام به پوچت زینو دیږي، خدا د تعلیم د پاره او دا حرکات هم پکې قلیل لي. انت محمد بن عبد الرحيم قال لنا زيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن طويل عن سن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه وزو مبارک دا اسمه راپروتو وجحش ساقه دا سپینه خوکشي وي ساق دې ته د کندو دلانه دې ترکبه وي دې ته ساق وي او کتفو یاوګه او کې دې چې دواړه خو او په دغه باندې راپروتو د خجوري تنه پراته او پاره اس او ورو وعلى من نسائه او د بیبيانو نه قسم خورل اشاره دا وخت اختلاط کړی راوي اله نهم کال کې شو او دا ورته دل په پنځم کال کې شو. خدوارو کې حضور مبارک په مشروبه کې ناستو، هغه کوټانه کې جمعه د طرف ورخته د کور د پاسه جوړ کړو، یو کوټانه جوړ کړو د کور د پاسه، نو د جمعه د طرف ورته پوره شان لګېدلې د خورو د لرګو باغې مورخه تاغه کې بزان نه ناستو. نو اله مسله جدا وا هذا بیبیانو په سلسله کې یا ایه النبی لما تحرم ما احل الله لك دا غي شان نزول کې براش او دا ورته دل د اسنه جدا او خدوارو کې مکه سیاو می اشکړه ده نو راوی باندې په یو ځل ذکر کړي کې دا جدا قصې ده. فجلس في مشربة له مشربه بالخانه او خدا استلای بالخانه نه دا غي کوټي تاسو ویلکه تاسو مهاجرینو کوټي چي د دینم کمزور ده درجتها من جزء النخل هغه ته پوره جوړوي د قجرو د تنه دا قجرو وی خونسي د لګولو پاره مورخته داس د جماعت د طرف فاتا واصحابه يعودونه صحابه ولن يوزل تپوسه کوي وصلى بهم جالسا نبی کریم نا جوړو منځ ورته پناستو وهم خيام بي ولارو فلما سلم السلام وګرځو فانما جعل الامام ليتم به امام پس به اقتداء کوي فلا كبر فكبروا اذا ركعوا واذا سجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما کپا ولانا مسکین تاسو په ولانا کوي ونزل لتسم بشرين او په یو کم درشمه دی ولارو کنه ناغورته اشاره وکړه دغه دا مونږ د دوی نفلو
نو نفل کې ما تابعداري د امام کې چې معذور ناس او فرض کې امام ناس ته مولانا ونظر لتسم 20 او په یو کم دیر شرا کوش چا ورته قربان تا قسم فرل د یوم ودا میاش یو کم دیر شو لیلې دې سره جمع کړي کني لا واقع جدا خودبار واقعو کې مونږ راغله نو قوم ورپسې ولاړ ورستو او نبی کې دا مقصد دا چې دا کوټانه خبره و سطحه او په سطحه مونږ راغله او څوک ورپسې په پوړو کې ولاړ باب نے دا صاحب صوب المسلم راتو دا سجدہ په وجایز که سړی موږ کې یو جامع په شیزینه پروزی نو مون صحیح ده یعنی بعض جامع پدی بعض جامع په خزای نو موږ کېږي بیگه خزه د خواته پراته دا استاد صادر په پروت نو خیر لانته کوي چې بعض احادیث معلومه چې په لحاظ د خودو کې مونږ نه دی پکا نو دا روانه انتنا مسلم عن خالد بن خالد سنة سليمان الشيباني عبد الله بن شهدان ميمون قال كان رسول الله يصلي وانا حذاه زبب برتومه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد حائض وكان يصلي الخمره خمره باندې خمره وړو کې جانې ماستو باب الصلاه على الحسير په حسير په پوزکی مونږ راغله پوزکی د قجرو د پوستو کې التدل د خدابل د میزور الته میزور نشته د قجرو د پوستو کو پوزکی جوړه دا ځکه وایي چې یو پوزکی ته ثابت شي چې په پوزکی مونږ راغله دیم دا چې عائشه ته خلک دا منسوبوي چې هغه به په حسیر مونږ مکه ځکه حسیر د دوزخ نوم ده وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا واغم سیدا چې امور حسیر خوا جدا معنا دا جدا معنا حسیر محبس ته وی جلد وصلنا جابر بن عبد الله ابو سعيد في السفينه قائما دی په کشته کې موږ کا په وانا وقال الحسن تصلي قائما فولا به امام موږ کې ما لم تشق على اصحابك کبه مرګول د ګران نه و تدور معها تبا تعویږي د کشته سره کداغي جهاد د قبله بدل شي والا فقاعدا کني پناسته موږ کا په کشته کې جمع کی دلته زمون مذهب کې یو اختلاف ده صاحبین وای امام په والا لري هو که سر ګرځي دپی نو به دې پناسته موسکه او امام ابو حنیفه دا ولنم پناسته موسکول شي ځکه دا محل د سرګردې دور خو فتوا په قول د صاحبانو دا چې سو پورې در باندې سر چکر نه راغله نو په ولا رب موسکه او که سر چکر در باندې راته نو به پناسته موسکه او د امام بخاری د صاحبانو د قول مطابق ترجمه کړه او د حسن بصری قول نقل تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك فولا رب مسکه که په مقتدیانو د تکلیف ني تدور معها کشته سره بتاويږي که جهاد د قبله بدل شي کشته داس شي نو ته بداس کشته داس شي نو داس دا اوس جس کوم دا صورت که جس تو شو یا لارې موټر تاويږي نه سره قبل او لارې موټر کې خلک پناسته مسکه والا فقاعدا کني پناسته بمسکه ګاډي کې بم چې سو پورې کولی شي په ولاړه وکړي که په ولاړه نشي کولی بیا په ناسته کې او جهاد د قبلې ته وکړي که بیا دومره ګڼئ چې قبلې ته جهاد استقبال ممکن ني نو بیا هر طرف ته کولی شي یعنې چاته به چې له ورور اخواشه زمونځ کړو او که دومره ګڼئ لکه ولاړئ څوک ځای نه درکړي نو بیا په هر طرف چې د مخکې نه لمونځ کوه او دا خبره په فرضو کې دي نفلو کې توسع ده هر طرف ته مخ کول شي په نفلو کې چې په ګاډي کې ناس په موټر کې په لارې کې په کش په هغه کې په جس کې هر طرف ته چې مخې نفلو کې روان او فرضو کې استقبال د قبله په کار د مهما امکان تاسو پورې کې دي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابن مالك ان جدته ملائكه د دنیا د جدته زمير چا ترا دي اسحاق ترا دي کانستا نو علماء اسحاق ترا دي کوي اسحاق وي زمانیا دا انس مور ده او یا جدي زمير انس ترا دي انس وي زمانیا چې ملائکه ده خو سیدا جدته زمير راځي دي انس تا
حدودی تعبیر په جدی سره وکړه ذکر اسحاق نیاله اسحاق د انس ابرواره ده نومې ملائکه کنیه ام سلیم وا رمیسام مرتوی غمیسام مرتوی او ملائکه مرتوی ذکر دا یو واقعا ده نو نیه نه ده دا انس مور ده د اسحاق صاحب نیاله دی سید الکائنات له دعوت ورکړل طعام طعام سنات له جوړ کړي ولا نبی کریم دار چا دعوت قبل کړي ځکه دا د محبت علامه او یو بل سره تعلق د کافر دعوت قبول کړي چې ورغه ډوډۍ وخوړه ثم قال به نبی کریم پاسه چې مونږ درکم دې ته مونږ د تبرک وي ها ائنه ترمذی کې بل راشه انما اراد ادخال البرکات علیهم پدې غرض مو کو چې خدای دې کور کې برکتونه نازل کړي نو فلیصلی بكم چې مونږ تاسو ته درکم انا سبه ز پاسه د یو کوزکی دا هغه تور شو د ډیر استعمال دا وجنه هر شو فنزحت بما معوم ذ پاوبو او وسنه فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم ادرد په وصفحت زود ردم ولیتیم وراه زو یتیم زمیر ابن ابي زمیرہ والعجوز من ورائنا بوډه زمون نشاط ودرد امور یادې فصلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتين دو رکعات منځ کو ثم انصرف بعض روایتو کې راځي چې مور ورته سیب زما دې بچمونی ته دعا وکړه وې درې دعاګانې کوي خدای د جون کې برکت واچي د په اولاد کې برکت واچي د په مال کې برکت واچي بخاری کې بلاش صدا پاس اصل بال بچي عمر رسول الله اوریدل او باغ کې به کشمالو بوی به د خوش د مشکو کا او باغونو به غزل مې وکوله پکاله او له بخاری کې راځي او باب الصلاه علی الخمره فخمره باندې خمره او حسویر حسویر پوزکی ته وایي چې دواړه دا بودو تنسته دواړه دغوی میزری پوستکی او خمره دې ته چې یو پټای میزری او بل تاری پټ لکه پنجاب نه چې دا مصلی راځي یا خمره وړو کې جانما چې صرف مخ او لاسونه پکې خولي کیږي دا خمره هغه پوزکی ته وای چې یو تاری یو پټای میزری پوستکی او حسیر دې ته وي چې دواړه پوستکی نو مخکې کې حسیر ذکر کوو دلته خمره ذکر کوي خمره ته ځکه خمره وي لانها تخمر الوجه پټي مخ یعنی مخ چې پکې دي مخ پراغه یا تخمر الخيوط هغه تارونه پکې پټي جناب الولي قال ثنا شعبته على سنن سليمان الشيباني عبد الله بن شداد ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره وزو مبارک په وړو کې جانې ما مسکړل او باب الصلاه على الفراش پتولې مسکولش دا ټول بابونه په دې غرض دي چې پسمکه باندې یا په خاور باندې مباشرتا د تندې کې خودل ضروری نه دي پتولې کول شي په پوزکی کول شي په قالین کول شي په فراش کول شي خلافا للشیعه شیعاګانو نه په خاور وبکه نو تاسو بل دلی چې ته جماعت کې قالینی نو دې زرغلی ټیکې راو باسي او صرف تندې لګي زنا اور بچي اگر شیعاګان جماعتونه مولې نو ټیکې پکې پرتی یا ځان ته کاغذ کې غلې دا ټیشو پیپر یا هغه مثلثاتي چې د وخونه جوړي د پنجاب هغه نه ځکه دې پزمکه وي یا په جنس تزمکه نو په قارین نه وي نو دې بابونه دي چې په قالین مونږ راغلي په پوزکی راغلي په فراش راغلي سجدي د پاره درې سيزونه دي وضع د جبهه او طرح د جبهه او استقرار د جبهه په پاک سیس نو که پزمکه متصلي کده زمکه نه با وصلى انس بن مالك على فراشه انس بن مالك په فراش مونږ کې فراش تلګ ته وای بستر ما يفرش وقال انس كنا نصلي مع النبي فيسجد احدنا على ثوبه من به نبی کریم سره مونږ کوو پس په کپڑا به مونږ کو دایا درې کپڑا کا متصل لکه د پټکیږي
یا لمن ځان ته وګدکې سجده پې وکړي نو دا مکروه ده زمونږ په مذهب کې. البته که عذري لکه ګرمي سخته نو هغې به دومره سخته په ځمکه ولاړ ولته ځمکه دا لستوڼې به یې داسې کړه نو سجده به یې وکړه او ټوپۍ به یې ځان ته مخې ته کېښوده په هغې به یې سجده وکړه یا به یې لمن اوږده کړه. هلته ځمکه ډېره سخته ګرمه ده سړی پې کېناستې نه شي تندې پې نه شي لګولی اکاڼې باندې استنجا نه شي کولی ځان له یې نه شي وروړی لکه سړی چې سرور که وروړي نه پې مخکې استنجا کولی شي نه پې شاته کولی شي دومره ګرمي ده هلته. نو شافعي صاحب روا ګڼي مطلقا مونږ وایو په ثوب متصل به نه کې الا عند العذر پټکي جې باندې به سجده نه لګی چې پټکي راواړی ځان ته داسې یا لمن اوږده کې یا لستوڼې داسې اوږده کې او لاسونه پې کېده خو عذر وخت کې خیر دی لکه ځمکه ګرمه ده شدیدې. حدثنا اسماعيل قال سليمان كان من نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في قبلته زبا محكم لاسته ومد نبي کریم او خپې ومې د قبلې په طرف کې وې فاذا سجد غمزني نو چې سجده به مې هغه کوله نو په ما به یې لاس کېښودو زه به یې وسونډلم دې ته غمز وایي سور به یې داسې راکړه فقبضت رجلي ما به خپلې خپې راغونډې کړې وإذا قام بسطتهما او چې هغه به پاسېد په رکعت کې نو ما به خپې ویړې کړې. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح په کورونو کې ډیوې نه وې. دا دفع د یو سوال مقدر کې د طالبانو طرفه چې نبی کریم دی ولې دې ته محتاج او چې لاس پتاګ دی خو چې هغه پیدې په چې سجدې ته راځي مخفي به راغونډولې نو دا وایي ما ته به څه پته لګېده دا خو به دومره اوږد ولاړ یو دو پارې به یې ویلې او ډیوې وې نه په تیاره کې به یې مونځ کوه نو ما ته پته نه لګېده چې دوی سجدې ته راځي که څنګه نو ځکه وایي بیوت یومئذ لیس فیها مصابیح په کورونو کې ډیوې نه وې. او د دې حدیث نه یو مسله ثابته شوه په قبلې د ښځې کې مونږ ویلي وکړه چې مسه د ښځې ناقضه ده که نه امار ته وایي که دغه د ترمذي حدیث راته ضعیف کړي نو بېشماره احادیث به ووینې چې مسه د ښځې راغلی ده او دغه پې نه راغلی وضو پې نه که مسه د ښځې ناقض وي خو به یې مونږ ماتو. ابو داود کې حدیث ته قبلې ضعیف کړه او په ترمذي کې راته ضعیف کړه ما که ضعیف یې کړه نو به وروسته ووینلی نو مسه د ښځې ناقض ده او داسې نه دی ښه شوافي وایي او مسلک یې ضعیف دی. هغې وایي که ماشومه دې ښکل کړه بس او دس دې مات شو یا خدایا دومره سختي که شیعګان وایي علیهم ما یستحقهم چې لوی ښځې سره هم تمتع کېږي او وړۍ جینۍ سره نو خمیني وایي وی رضیعې سره هم تمتع کېږي دا تی چیرې وي که یو ماشومه دې خوښه شوه څنګه متعه به ورسره کوې وی تفخیص نه کار واله د پتونونو نه به یې کار والی غذا د شهوت به په دغه ځای کې وکړي دا د شیعګانو مسلک عاریت د فرجونو روا کړي یو میلمه شي چا کره او د هغه ښځه دې خوښه هغه ته وایي دا په عاریت راکړه 15 ورځې به ما سره هغې نه فایده نه. تمتع د مردانو سره روا ده هلکان چې لا ګیرې نه راغلی نو تمتع ورسره کولی شي دا د شیعګانو مسلک دی صح قبیح دی نه نسب محفوظ دی نه دغه دلته یو ماته پرچه چا راکړه د کراچۍ نه شیعه رالېږلې و د خپلو شیعګانو ته وایي که خپلې لوریانې خویندې بختور کوئ نو د ایران نه ښکلې خلک راغلي دي هغه راولېږئ والا چې متعې ورسره وکړي چې بختوري شي دا د شیعګانو ته یې خط رالېږلی او خط ماله شا راکړه. حدثنا يحيى بن قال حدثنا ليس بن قال بشار قال اخبرني وعطوا ان عائشه اخبرته
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله. فیو بستر بملاستو نبی کریم پاغي مسکو نو په فراش مون راځ. اعتراض الجنازه دا چې په پرتو ملکه جنازه چې مخکې پرته ای د مزګزار. او حسن عبد الله بن قال اخبرنا الناس حدثنا الناس عن يزيد عن عراك انه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه موترا بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. او باب السجود على الثوب في شده الحر. فجامع متصل مذکور چې ګرمي وي د احناف فرق خوخه کړی دا چې بغیر ضرورت او پجامه متصل نه کې او که ګرمي وي نو کول شي. وقال حسن كان القوم يسجدون الامامه. حسن بصری وی قوم صحابه او کرام او په پټکی مسکو ان پټکی به د پټکی طرف به ځان تخران کړ ولا قلون سو او پټوپه به مسکو ټوپم صحابه او په سر کړی پټکیم په سر کړی دی ها خدا رومالونه چې سو عربو کې په سرای دانه دراغله حضور مبارک ټوکړه په سر خېده خو د پټکی د لاندې سر به ور کړو کنه چې پټکی ور نشي لاندې به ته ټوکړه کې خو د پاسه به پټکی خو او مستقل روماله په سر نه وي چې هغه پټکی کې دلته دا غیر مقلدین وای دغه شان رومال په سر الکه ځنه اور چر د حدیثو کې راغله ای خو په پټکی په سر چرته غیر مقلد په سر ما پټکی نه دی لیدل. جماعت اسلامی والم پټکی نه په سر الا من شذ پټکی ته بد ګوري انکه پټکی هم سنا کوله خبره نو ای په صحابه کرامو پټکی مسکو یسجدون الامامه چې زمکه به ګرمانو ځان ته به پټکی کې خود پاره به سینده کې خود وکړه یا به د پټکی دا طرف ځان ته راوړه ول قلون سو پټوپې مې استعمال کړی پټکی مې استعمال کړی ټوپې مې استعمال کړی و یدا فی کمه او لاسونه به پلستون کو زمکه به ګرمانو لستونه به داسک نو سجده به وکړه. هل سنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال سنا بشر مفضل قال سنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو احدنا طرف الصوم من شده الحر في مكان السجود. من بر طرف ته جامع کی خود په د سجده کې د وجه د ګرمینا نو په صحرا کې به مسکو جهاد ته چې بتل په دشتو کې نو په صحرا کې بولاو ځان تمام لمن داګ. باب الصلاة فی النعال پپړو کې مزرال چپلو کې پپړو کې دا د مشروعیت د لپاره باب چې سید الکائنات پپړو کې مسکړ خو ما تداغی د پڼې مبارک شکل خودل او هغه چپلو په شکل و. بعض علما پپړو کې مز خامخا وای ځکه چې آیات دا د خصوصیتکم من کل مسجد او پانی د زینت شی ده خدا دا که د زینت شی ده خو محل د قاذورات هم ده ځکه پانو کې خلک ګرځي په ګنده ده نو دو جهته پکې جمع شو یو زینت او یو طرف ته محل پلیته نو دفع د مضرات مقدمی په جلب د مصلحت د زینت دومره اعتبار مکو دی وخت کې لکه د دغو چکه یهود او نصارا به د حضور زمانہ کې پنه خامخوخ کړي نو حضور حکم وکړو موږ کوي په پانو چې مخالفت د يهود او نصارا راشي او يهود ځکه وی چې موسی عليه السلام ته د خدای دربار کوی تور کې وانخلع عليك انك بالواد المقدس طوا ناغته د خلع دن علينا حکم راغل نو دی پڼو باسي او موجوده زمانہ کې يهود او نصارا د پڼو سره کوي نو سي مخالفت پدې کې چې ته پڼو باسي. نجد کې خلک چپلو سره موس کوي خو چې جمعات کې ني اسه بار والا ټیک د چپل کې موس کېږي خپراکا کا پزمکه چې پاکه شي نو بس موس پکې کا دا موجوده بوټان چې دي کې خپل ماتيږي ګوتې ماتيږي نه او بل محل دغه نه کوي باندې اوس ترک پکې اولاد البته که چپل وی نوي پاک صاف ستري نو موس پکې کولې شي موږ روانه باب الصلاه في النعال. حدثنا ابو ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سيد بن يزيد الازدي قال سمعت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه حضور مبارک په پړو کې مسکړه
کارن عام دی او باب الصلاة فی الخفاء په موضوع کې مونږ راغله دا خو چې څه د حضور نه ثابت دي ته بیان حدثنا دمو قال حدثنا شعبة عن نعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن رحمن بن الحارث قال لا يسجد من بالله بعد ثم توضا ومسح على خفيه ثم قام وصلى بیا په موضوع کې مسکه چاته ته پوښتنه کوي قربا هغه ما د حضور مبارک لیدل سنا مثل هذا هغه داسې کړي قال ابراهيم نه خيوي فكان يوجبهم د صحابه او د حدیث فخو ځکه غوي چې د مسح على الخفين جوړه منسوخه په آیات د مائده خدای ما خو د مائده نه ورسته ایمان نه وړي ترمذی کې میاد دي کنه ابو بخاری کې تیر شوی لأن جرير كان من آخر من اسلم دې په آخري صحابه کې د په آخري رمضان کې ایمان نه وړي انتظر اسحاق بن نصر قال سنا موسى متعن لا مشى المسلمين مسوكن مغيرة بن شعبة قال وزعت النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خفيه ما ابا چولې د چاردا نبی کریم ته نو مسه ال خفيه نو کړو مونږ په موضوع کې کړه ځکه کوم موضوع کې خو به اختی وینځلې نو چې مسه په کړه د موضوع برقرار ساتل دي او به په موضوع کې مونږ کړه نو په موضوع کې مونږ روانه په پړو کې روانه باب اذا لم يتم السجود او باب يبدي ضمعه ويجافي جنبه في السجود اوس مسله د ثياب او دې مسله د سجدي تلا نو بعد شارعي دا چرته مولا بادران او باجوړ مولا کونړ مولا غلط لیکلي دلته دا رستنی د سجود د بحث سره مناسب التننم چې د عبارت وی کنه د پاره پسر کې مالته دو بابونه د ثياب وی هغه دلته پکارو دالته پکارو نو چرته کونړ مولا راغشي نورستان مولا هغه بابونه دلته خېدي او دا بابونه دلته خېدي خو چونکه عام نسخو کې دام دلته لیکلي دي حافظ ابن حجر وای د قیاس د شرط کړي دی په رکن سجده رکن دی او صوب شرط دی نو دې ته تخای چې سجده کې فرق را نه وله او سجده کې به لرواله د لاسونو کې نو چې څنګه سجده ضروری ده نو اخذ د صيام هم ضروری ده په صيام کې فرق را نه وله چې شرط پر رکن کې نقصان نه واستل لکه مفسد د صلات دی نو شرط کې نقصان نه واستل مفسد د صلات دی نو د باب د قیاس نه د مسله د صوب ته اشاره کړی ده او په سجده قیاس کوي قیاس د شرط پر رکن کړی ده صوب شرط او سجده رکن